چې دا زلزلې ولې ډېرې راځي. دې مبارک ورته فرمایي چې کله ښځې غیرو سړو ته یعنی د دې خاوندان نه او هغوی ته دا خوشبویي استعمال کړي عارضي مړي ژوندي لا او ښځو کله چې کم دی عطر وموږل او دویم دا چې غیرو سړو ته یعنې د خاوندانو نه علاوه دوی ځان د جامو نه چې کم دی مطلب لرې کړ خپلې کپړې لرې کړې مراد ترېنه زنا ده. زنا عام شوله سر سر تور کو جامې نری کړې مټې دې د دې وکړلې. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارکہ فرمائے تاسو د زلزلو انتظار کوي او په دقه ټیم کې چې کله غیر سړو ته زنانه عطر شروع کی او غیر سړو ته زنانه خپل کپڑے لري کی او شراب عام شي او موسیقي عام شي په دقه وخت کې رب کائنات په غضب کې راشي په جلال کې راشي. رب کائنات زمکه ته حکم فرمایي د زلزلې رب کائنات زلزله د پاره تنبیه راولي چې سم شي او بیا فرمایي که چېرته دغه خلق په دغه زلزلو باندې د ګناهونو منع شو ښه ده بهترینه ده او که منع نه شو رب کائنات بیا زر ته زره د هلاکت سره وکړي. چې کله شراب عام شي ګانې بجانې مشغوله وګرځي نن ګوره صرف او صرف مشغوله ګانې بجانې دي. دا ډېره بې عزتي ده چې ته خپله مشغوله په ګانو باندې جوړه کړي. د رب کائنات عزت په جلال کې راشي او رب کائنات د ځمکې ته حکم وکړي د تمام ځمکې رګونه هغه کوه قاف ته غونډ شوي دي. اول ته یو ملایکه ناسته ده په کومه علاقه کې ګناهونه ډېر شي رب کائنات د استا ملائکه دا غیته وي چې د پلانې علاقې د ځمکې رګ راخ کاږي هغه رګ پې راخ کاږي چې تنبیه ورکا چې قلار شي سم شي د عذاب نه د دې ګناهونو نه ورنه د عذاب مستحق جوړېږي. وره ښځې اطاعت کیږي د مور نافرمانی شروع شي بل عام انسان دوست جوړ شي د هغه خیال ساتلی شي پلار پردی وګڼلی شي او جماعتونو کې شور جوړ شي. په جماعتونو کې هر قسمه خبرې جماعت ته راوړه هر قسمه خبرې جماعت ته راوړه او کله د یو قوم قیادت فاسق خلق والی فاسقان د یو قوم او د علاقې مشران جوړ شي او د ګانو بجانې ښځې ظاهري شي نن وګورئ او د موسیقۍ آلات ظاهر شي او ډېر شي نن وګورئ او شراب عام شي او د باد والا خلق په مخکینو خلق باندې لعنتونه شروع کې نن وګورئ. حضور مبارک فرمایي چې دا رستنی خلق دا په دې مخکینو خلق باندې لعن او طعن وایي په تیارو کې تیر شوي دي. مشران نه پیدل هغوی ګمراو هغوی بدعتینو هغوی د احادیثو نو خبر او مشرانو باندې لعن او طعن وایي. حضور مبارک فرمایي بیا تاسو په دغه ټیم کې د زلزلو انتظار وکړئ. حضور مبارک به صحابو ته متوجه شو چې اے صحابه کرامو الله رب کائنات د دې زلزلې په ذریعې سره تاسو د خپلو ګناهونو منع کول غواړي. سم شئ منع شئ د ګناهونو نه او د تاسو نه دا مطالبه کوي چې دا ګناهونه پرېږدئ په دې زلزلې سره او رب کائنات ته متوجه شئ. دا به حضور مبارک بار بار دا اعلان کولو. عمر بن عبدالعزیز په هغه دور کې چې به کله زلزله راغله یو ورځ زلزله راغله غیر چاپیره په ټولو ځایونو کې دا لیکل وکړل عمر بن عبدالعزیز چې ای خلک وځئ رب کائنات ته وجاړئ او خیرات او صدقه وکړئ. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک په دوره کې چې به کله زلزله راغله نو په دغه ټیم کې به دوی مبارکو اعلان وکړو او به ورته ای خلکو تاسو نه خپل رب ناراضه دی خپل رب درنه ناراضه دی او که چېرته تاسو خپل رب رضا کول غواړئ فورا خپل رب ته رجوع وکړئ اجتماعي توبه وباسئ. دومره پروا مه رب نه ساتي چې په کومه خاریه کې تباه کړئ رب کائنات به بیا تاسو تباه کړی استی. دا به د هغوی روټینو او په دوره حکومت د عمر بن عبدالعزیز یو بل قولم شته چې کله به زلزله راغله چې څومره ګورنران به په کوم ځایونو کې ناست دي او هغوی ته به پیغامات ولېږل خطونه به یې ولېږل او ورته وبه ویلې چې دا زلزلې دا جټکې ورکول
د ځمکې ته او زلزله راتلل دا چې کم دی بطور سزا رب کائنات د خلکو ته ورکوي بطور سزا یې ورکوي لہذا ای زما گورنرانو د رب کائنات په دربار کې صدقه او خیرات وکړئ او د حضرت آدم علیه السلام دعا خپله کوي بار بار یې وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آدم علیه السلام نه چې کومه خطا شوې دا دعا به یې ویله نو دا دعا خپله کوي عمر فاروق رضی الله عنه مبارک به باقاعده چې کله به زلزله راغله حکم به وکړه ځمکې به داسې په دې دوره وواله چې ودرېږه او به چې کم دی هغه خلکو ته خطبې ته وخته ورته وبې ویلې چې ای زما قومه ای زما ماتحته ای محکومه یاد سای که د کنن نه بعد بې زلزله راله په دې ځای کې به رانه ونسېږم دلته موسېدو ته به نه پرېږدم مطلب یې دا و چې تاسو دومره ګناهګار یاست چې ستاسو د لاسه دا ګناه په موږ دا عذاب په موږ او تاسو باندې راځي